أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرینو زمنگا دا درس چه دا ماہانہ درسو پارا میاش کی پا اول تاریخ دماغام نباد زمنگ دا درس دیرشم آیت تر سیدلے دو سورة البقرہ او نن منگا دیرشم یو دیرشم او دو دیرشم آیت تلاوت کو داغی تفسیر داغی مطلب بیانو اللہ دے مالا دے صحیح بیان کولو توفیق راکی او بیا دے اللہ دا زما او استاسو دے ټولو ذریعہ دے نجات او دے خلاصونو گرزئی منگا دا درس شروع کرے ہو زمنگ بزڑکے ذہن کے دا خیال اڈونا چه مرگری با دمرا با مینا با محبت با کسرت سر رازی زمو دا خیالو چه خاص خاص مرگری با یو سو کسر رازی او دا با زمنگا دا اجتماعیت یو درسی و دا ستاسو مینا دا محبت دے دا طلباو دا علماو دا عوامو چه ډیر په مینا ډیر په محبت او ډیر په خلوص باندې د لره لره ناراضی او د درس کې شرکت کوي هغه د مانسری او غای نواله تر بنو کو هاټ پوره او تر سواد پوره الله دې تاسو ټول اجر درکړي او الله دې زمونږه دا مینا دا محبت او دا اتفاق ہمیشہ دا پارا مضبوط و ساتھی قومونا او تنظیمونا چه ترقی کئی نو اغی ترقی پا اجتماعیت باندی کئی او پا لائح عمل باندی کئی چه دا اغی لائح عمل دا اغی مقصد اغا صحیح او لائح عمل صحیح او بیا دا غی بخبل میانس کی اتفاق اتحاد او اجتماعیتی الحمدللہ ثم الحمدللہ زمان مقصدم معلوم دے چاہ توحید او سنت دے داغی اشاعت دے او دا اللہ دے کتاب خدمت دے لا عملم معلوم دا چه دا قرآن کما لایا عمل دا نمونگ پاغی باند روانیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما لایا عمل پر خودوان و غم خپلا کردی دا او اجتماعیت او مین او محبت اغم بخبل ځای باندې تر پورا دا پورې دے او الله دې نور مضبوط کی
سورہ بقرہ سلوری سیوا اولا حصہ کی دا اللہ توحید ثابتو اور غدری بابونوان اول باب کے شل آیاتو او بائی کی دا دریو ڈالو بیانو بطور تمہید بیا دویم باب کی اصل دعوت توحید وا چھ دا یو اللہ عبادتو کئی نو آغی ثابتو لاغ خبرہ پا دلائلو باندی او پائی باندی 15 دلائل ذکر کرل زجر ورگ نمنون کو تا بشارت ورگ منون کو تا او دفت شبہ اکڑا ذکر چھ کلتا یو خبرہ ثابتے نو پائی با دلائلوں پیش کے داغی تقویت بام کے ورسرا سوکی نمانی نو اغبا یاریم سوکی منی نو اغلبا زیری ورکے او کلبا خلق اعتراضو نگئی نو مینس کے بعد آغی جواب ہم کے نو بیان ہمیں اربعہ ذکر کول سلور نعمتونا چه گزا دلائل نمانی یریگی نا نو سڑی دے نعمتونو احسانونو تخوگو را چه ما در سر احسانونا کری دی یو نعمت ذکر گا چه ما دنیش نشتا کرے تنیشوی اڑو وجود دی دنیا کے نو ما در لوجود در کا اشتمی کرے نشتا کرے مائیں پیدا کرے مائیں او عبادت بل چاہ کے او بل چاہ ترا مدد سوائے یا دویم نعمت ذکر کا چھ دنیا کے دفائدی سی زنہ مستاسو دا پارا پیدا کری دی نو استاد فائدی دا پارا میں سی زنہ پیدا کری دی نو بیام تا زمان احسان نمانے نعمت نمانے دا سے ناشکرائے او زمان سرا بل سوک شریک وی صدار کرزے او درہم نعمت ذکر گئی چه تخو پریرستان نیکه سره میخه کڑی دی ستاسو نیکه آدم علیہ السلامو اغب ملائکو کی عزتمن گردو لیو ملائک میں اغتا یاد آغت طرف تا پس سجدہ باندی غرزو لیو نو اغلا میں عزت ورکڑے نو کتا کی غیرتی نستانی کے سره میخه کڑی دی اگورا آدم علیہ السلام چاہتا میں ملائک پس سجدہ غرزول وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً پدی کی اس دا خبرہ ذکر کئی پدی آیاتونو کی یو خبرہ بلومن تا اشارتن خی او غدا چه علم دا اللہ وسیع دے علیم بذات الصدور دے او اغا چه کلد یوکار ارادو کی ناغیتا ارادو کی اغا موجود سی اذا اراد شیئن نو کن فیکون چه اغا ہوئی چه موجود شیئنو بس موجود شیئی اغا چاہتا محتاج ندے اغا تا خلق محتاج دے دا اغا چاہ مشوری او دا چاہ رائے تا ضرورت نشتا دا خلق داغ امر داغ حکم داغ رضا آئی تا ضرورت دے چاہی تا بگوری او چاہ اللہ پس خوشحالی کی نوغا بکئی خو سرد دینا منگ لے یو سبق راکو چونکہ مخ کی دنیا کے ملائکو جناتو نو اللہ ملائک راغون کرل او داغی سا یو مشورہ کئی انی جائل فی الارض خلیفہ زز مکہ کی یو خلیفہ پیدا کوم خلیفہ معنی زرستو کوم زیو خلیفہ پیدا کوم ملائک ورطوئی خبل رائی ورکی اتجالو فیہا من یفسدو فیہا ویسفکو الدماء آغا سوک پیدا کے چاگا فساد کئی وین بتو گئی دا ملائکو لیوے زگا مخ کی جنات دنیا کے اسیدل
نو دا غي دغه کارو د یو بل ویني تویولې جګړې کولې نو وی کدی راشي ته دی با دغه عالی نو دې تک قیاس د غایب وي په حاضر باندې دا نه چې غي عالم الغیب ای خپل رائے ورکړه نو الله ورته وي زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ خودی کی او اشاره ده چې ملائکو خپل رائے ورکړه الله وی انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم پاغه چې تاسو په نه پوهیا اوس مخکې دا ندی ویلي چې ملائک مرور شو ملائکو ګیله وکړه ملائک خپه شو چې زمونږ نه بیا تاسو لاکو مونږ نه بیا تاسو حاجت نه چې تخپوي نو بیا زمونږ نه تاسو ضرورت او چې زمونږ نه مونږ ته دی چې بس مکه کې خلیفہ پیدا کوما مونږ دا ډوې نه حاجت نو نه دای نه دی ویلي نه ملائکو ګیلا کړی را نه به ملائک خپشوي دي بلکې هغه سر تسلیم دے او غید اللہ حکم منلے دغه سے بیا پلان دے سطح باندے اللہ چکلا انسانان پیدا کری نو بائی کے انبیاء را لے گل علماء پیدا کول او اخیری سردار دا انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد بیا انبیاء ہونا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سنت پر خدا یو طریقہ پر خدا ستاسو بزان لے یو امیر نیوئی او دا امیر دا لاندے بجوان تیروئی او نبی علیہ السلام چه بدو صحابہ لے گل نو یو بے والا امیر کو تردے حدا پورے چه کم بے امیر کو نو داغ اطاعت بے پہ لازم کو دا مشوری حکم باور سرو لکا قرآن وی و امرهم شورا بینهم دا دی کار مشوری بخبل میانس کے او مشوری لازم اکا وشاورهم فی الامر دی سر مشوری کوا پا امور انتظامیاو کے نو مشوری ورطا حکمو کو خو ورسره د امیر مقام او حیثیت مخودو چې نبی علیہ السلام وی اسمیو و اطیو ولو کان عبدا حبشیا راسو کذبیبت یو روایت کرا دی د امیر خبره به منئی د امیر اطاعت بکوئی اگر کاغه غلام حبشیو دا بیان دی ویلی چې امیر ته دلایل وای امیر بستا رائے منی امیر باندې دا لازم دی نه تا ته ویلی اسمی و اطیو منی با اطاعت بکے اگر که امیر غلام حبشی او دا سر وړو کې غوندي ستا په نظر کې کمزور ہے اسبخ کاری بیا به هم ته اطاعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه امیر مقرر کړو او هغه لګ نبی علیہ السلام وفات شو دا حضرت ابوبکر دور راغې نو حضرت ابوبکر په دور کې اندرونی اختلافات پیدا شو سم مسلمانانو چې هغه منګه زکات خلیفہ لا نه ورکو زکات نه انکار نکو زکات به ورکو په خپل خواخه به ورکو خلیفہ لا زکات نه ورکو حضرت ابوبکر خلیفہ هغه زوی ته بزور علما څنګه نه راکې او حضرت ابوبکر وی والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم قسم په خدای کدی یو پړې مې کی هغه پړې چې دوغه خپل تړل شي او دای نبی علیہ السلام له ورکو مال نه راکې نو زبر سره جنگ کوم حضرت عمر ورته دای سره به جنگ کې دای خو لا اله الا الله وی کلمه وی او ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلیو چې نبی علیہ السلام ما ته حکم شوی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
چې تر څو لا اله الا الله نه ویلي نو جنگ به ورسره لا اله الا الله وایي بیا ورسره جنگ نشته. حضرت ابوبکر ورته نور څه نه وایي خو دې سټ دی لاس را خلاص کوي قسم په خدای چې دا سر مې په دې سټي نو کوم به ورسره جنگ. حضرت عمر وایي زما سینه الله کولا وکړه چې یاره دې دا خبره دوره وسوک سره کوي او کلکوالي سره کوي نو دې کې څه چل شته. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور دے اور زبا اسامہ خوالیگم کم خواچ نبی علیہ السلام لے گا دی سر بجنگم. حضرت عمر ورطوی اندرونی اختلافات دی دے ملے گا اول دا حل کنو بیا باغا کو بیا غبم لے گا مدا بم کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سینہ اللہ کو لاؤگا غیر مرگرشو و چې کله اسامه لېږه اسامه د غلام زیو خو امیرو نو حضرت ابوبکر ورسره پیدل روانو او یې په اس سور کړی و. اسامه به کوز شو چې ته کته روان یې زه څنګه په اس سور شم. حضرت ابوبکر به بیا ورته وایي ته په اس سور شه ځکه خلقو ته خیلا کدا د غلام زیه ده خدا نبی علیہ السلام امیر مقرر کړو په دی دا امیر دی او زبه عزت کوم نو تاسو به عزت کوئی. عملی طور پریکټیکلی ورته خیلا چې زه احترام او عزت کوم نو تاسو به عزت او احترام کوئی. نو امیران د امیر اطاعت هغه بیا لازم شو. دغه سه پدې کې موږ ته دا سبق خي تکالا یو کار کې نو ته مرګري راوغواړه د شورا راکین راوغواړه شورا ورله جوړه کا د مرګرو نه رائے والا هغه دې هم د خپل رائے بلا جګ در کی خو چې رائے درکړه بیا دا لازم نه چې ته بل هغه رائے منی د رکن اختیار تر دې حد چې رائے ورکی خو د رکن اختیار دا نه دی چې هغه خپل رائے په امیر مسلط کی د خپل رائے بیا مسلط کوي نه تر رائے ورکول شي او رائے به امیر لور کې دا نه چې ته په بل ځای کې بشورا کې ودرېږي یاره کا امیر صاحب داسې کړی نو دا یو لیکل دا یو لیکل دا منافقي د نور بدله کوي د جماعت نه د نور خفه کوي دے پا جماعت کے روانے پیدا کئی نستا دو راحت حق شتے چھتا رائے ورکے خوستا رائے مسلط کول پا امیر نشتے چھتا پا امیر مسلط کے امیر کا رائے منی نو بیا چلس کا سی نداری او بجدا جدا رائے نو دکم یو با منی نا امیر با فیصلہ کئی امر با کئی. اللہ تعالیٰ خود ہر چانا دار عیب نا منزہ دے پار چا غالب او زورور دے پار سے باندې پوه دے خو موږ له یو سبق پدې کې راکو ملائکو رائے ورکړه الله خبر اوکړه ملائکو رائے ورکړه الله فیصله وکړه چې سجدا ملائک په سجدا پرې وتل هغه یو پکې بی ایمانه غوندیو سوچا بی ایمانه نو هغه پکې انکار وکړو دا به داسې ولې وکړو دته ولې نو الله ورته زلانتی رکشا هغه ابلیس هغه لال تباش زکا هغه خپل رائے باندې روانو هغه خبره نه منله هغه کې اطاعت او تابعداري نه و نو هغه لال او تباشو په دې آیاتونو کې الله موږ له دې سبق راکړي. بیا الله تعالی پریکټیکلی عملی توګه باندې هغه دا داخی چې ما دا انتخاب وکړ دې مې غوړه ک په تاسو باندې اولې نو عملی طور دایته یو خبره خیو الله آدم علیہ السلام کې صفاتونه واچول چې هغه په ملائکو کې نو علم آدم الاسماء كلها آدم علیہ السلام ته اثر د یوسو سیزونو اخودو اسمان مرادی غا مسمیات اثر و دا اخودو یعنی غیب پکی واچو
چې د دې شي دا اثر دی د دې دا اثر دی د دې دا اثر دی مثلا د ډوډۍ اثر دا دی چې لوګه ختمي د اوبو اثر دا دی چې تند ختمي ملائکو کې هغه اثر نه واچولې ځکه که ته آدم علیه السلام ته نمونه وخیل او ملائکو ته نه وخیلی بیا امتحان واغس نو خامخا چې یو شاګرد ته سوخې بل ته ونخې نو یو به وی بل به نه وی نو دې کې خو د غوړواله را نه وي نه د دې مطلب دا دی چې آدم علیه السلام کې اثر د سيزونو واچو ملائکو کې هغه اثر نو اچولې نو بیا الله تاسو کو مثلا ما مثال طور باندې وي چې الله وی د ډوډۍ څه اثر دی نو ملائکو خو خوراک کونه سکا کې کونه نو غیته پته نه لګیدا نو آدم علیہ السلام دا لوګه ختمي ملائکو په لوګه او په مړه نه پوهیدل کنه د اوبو څه اثر دی آدم علیہ السلام دا تند ختمي ملائکو باغی نه پوهیدل ځکه هغه وبس کینه تند پرازی نه خراس کا گئی کئی نا نو آدم علیہ السلام پہ غورا کو ولی ملائکو ستاسو خون نہ ڈوڑای تاجت سے نہ لوگ رازی نہ تند رازی نہ شاوت سے نہ بلس نہ بلس نو تاسو که عبادت کوئی نو ستاسو خو بلس ضرورت نشتے دے چه دا ضرورتو نوم دی ڈوڑای تے ام اجت دے وبو تے ام اجت دے خزی ته مجد دے سرد آغی نا دے عبادت کے یو دو گناہ نزان ساتی سرد دی تکلیفونو نا دے زان ساتی نو دو مقام لوش لگا یو سڑے چاگا ازگار دیکھو سکاری نیشتے نو کاغر و جنیوی او نفل کئی نو ٹھیک دے داغی ثواب زان لدے خوبل یو سڑے دے چاگا دو ٹاٹکی مزدور دے ټول ورځ مزدوری کوي ټاټکه اوچتای وګدي په نور ولال دی او بیا مگر جوم نیولې دا او موزم کوي نفلونه ور سره کوي نو دا هغه مقام لګلوې ځکه چې هغه سره تکلیف نه دا دور عبادت کوي د خواسي مزګار د بصوري ناشته نو دا هغه مقام اوچت دی بیا دغه سي آدم علیہ السلام لا الله مقام اوچت ک زکا چه داغا نور ضروریاتو اصلا داغا نور ضروریاتو عبادتم کو نو داغا مقام اچت شا او ملائکی وطا بسیدہ باندے غرزول چه کلا ملائکو دا اولی دل نو غی پوشو چه آو دا خور اشتیا دا دلوی مقام زکا دے چه ضروریات امشتے بیا بهم دا اللہ تابداری قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا نو غید الله تعریفونه شروع کړل چې ته په ډیر څه پوهه منګه به نه یو پوهه زمونږه دور علم نشته منګ نه پوهیږو دا منګه او تاسو لا یو سبق راکو منګه او تاسو ته یو طریقه وخیلا منګه او تاسو ته یو لا عمل خودلا چې ژوند تیرې نو په دغه طریقه باندې به تیرې او بدی کې راته داو مخیل چې وګورستان نیکه آدم علیہ السلام له سور لوی مقام ورکړي نو تاسو نیکه سره مخ کړی دي بیا هم تاسو زما تابعداري نه کوی زما خلاف کوی نو الله وی او خلیفہ زبزمکا کې خلیفہ پیدا کوم خلیفہ معنا څه نو باز خلق وی خلیفۃ اللہ چې الله دې زخپل خلیفہ پیدا کوم نائب پیدا کوم نو انسان د الله نائب د خدا خبره غلطه ده علامہ ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار السعاده کې دا خبره راغسته ده او بدی وګت کلام کړي چاگوی خلیفہ خود آغا چاہی نائب دا آغا چاہی چاگا ہر کار طرح سے دے نشی نزان لنائبو نسی نگوی انما الخلیفہ تو امن خلیفہ دا آغا چاہ نہیں
چگا ہر کار ترسیدے نشی لکا بادشاہ پا دورزی نو اغا پخبل زائبان دے بلکس خلیفہ کی نائب کی نو دا اللہ کو نائب تاجد نشتا دویم دا چی احادیث گوری نو انسان دا اللہ خلیفہ نرے بلکہ اللہ دا انسان خلیفہ گرزی سنگا حدیث کے راضی چکلا بسفر باندزی دعا وائے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بودا اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة فی الاهل اللہ تزما مرگرے پا سفر کی او تزما خلیفہ زما پال کی ناغین خدا معلومی گی چھ اللہ دا انسان خلیفہ گرزے دیشی انسان کور کے ندے و اللہ دا غدا کور حفاظت کئی دیتا خلیفہ ہوئی دا غدا بچو حفاظت کئی پدی اعتبار ناغین خدا معلومی گی نو چوئی انسان دا اللہ نائب دے نو انسان خدا اللہ نائب نشی گرزے دے نو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیا درے معنی ذکر کئی سو درے یو دا چھ خلیفہ پا مانا دا نائب خو نائب دا اللہ نا نائب دا پیریانو یا نائب دا ملائکو زگامخ کی پیریان ملائکو سے دل دنیا کی نو اللہ انسان پیدا کر او دے دا غی نائب گردو با دنیا کے یا دویم دا خلیفہ مانا دا خلیفہ مانا معمور یعنی دبا دتا حکم کم او دے با زما حکم خلقو تاوئی لگا قرآن کے اللہ وئی یا داود انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض اے داودا تمنگا معمور گردولے با دنیا کی نو خلیفہ مانا دا معمور چھ زبا دتا حکم کم او دے با زما حکم خلقو ترسائی درم خلیفہ بدی مانا قومن یخلف بعضهم بعضا اللہ وی زدہ سے قوم پیدا کم چغی با دیو بل نرست رازی دیو بل نائبان بگرزی پلار بای دا پلار بزای بزیه کینی دا زوی بزای بنواسه کینی دا نواسی بزای بکرواسه کینی او دا سے دیو بل نبا نائبان رازی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سے قوم چه دیو بل نرست برازی نو اللہ وی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلا چوی استارب ملائکو تا انی جائلن فی الارض خلیفہ زید پیدا کون کے میں پسمکا کی خلیفتن نائب دا بیریانو یا دویم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ زید پیدا کون کے میں پسمکا کی خلیفتن مأمور چیزم آغتا امر کم آب خلقو توئی درم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ زید پیدا کون کے میں پسمکا کی دا سے یو قوم چید یو بلنا رستو برازی قومن یخلفو بعضهم بعضا دا سے قوم چید یو بلنا رستو برازی پلار بای دا آغا پزای بزی دا زوی پزای بنواسی او دا سے یو بل پسی برا روانی قالو اتجالو فیہا وی ملائکو آیا پیدا کے تبدی زمکا کی من یفسد فیہا آغا سو چاہی با فساد کئی بدی کی ویسفق الدماء او تو یہی با وین دیو بلا آئی قیاس دا غائبو کا پا حاضر چھ پیریانو دا کار کو
نو ایوی چی دنیا کی سوکی نو غی دغا کئی نو اوسما دنیا کے دغا حال شروع دے وینی تویی دی یو بل د خپل اقتدار د بچاو د پارا د اقتدار د طول د پارا د اقتدار د حصول د پارا پدې سندي خلق وجنی بچی وجنی کورونا رواني ویني تویی چې سې وسره سینوغه کوي چې اقتدار لاس لراشي او سیاسی خلق دای خو بچام سکار نه آئی خو بدائی تناس دی هر یو ځان اقتدار ترسئی او داغی دا پارا یو رز بسڑے کافر کئی بل رز بورسر بیا یوی بیا با اتحادی لگا تا چه پرونوی چه دل ووٹ ورکول کفر دے او نن ور سرطی او زای وای ووٹ ورلا ورکا دا پرون دی ماتا سوی زمان بدی صوابائی کی نن یو طرف دا تاریخ انصاف دے او بل طرف تا ټول پاټای او ځای شوی دي کنیشلیان دي او مسلم لیګیان دي او جمعیتیان دي او جماعتیان دي او قبل دي او قبل دي ټول یو ځای شوی دي نو تا چې پرون په الیکشن کې مونږ ته وی چې د لا ووټ مور کو کفر دی او مال راکا اسلام دی نن چې توای چې د لا ووټ ورکړو پرون دی راته کفر دی او نن اسلام شه دا تاسو ته نه څوک نه کوي د دنیا دین د دنیا د پاره تباہ کو او مون خو د اول نه ویلی دا د دنیا کار د دین نه دی پاجه څوک دی خو دی ولا ورکاوټ چې تعالی دنیا کار کوي کنه ورکه جوړ مور کو ځان سره کېدا ځای کې زمون کار نشتا او مو وایو نسبت تا وګوره چې کم ستاد پاره خله یا ستا په کار راځي دنیا کارونو کې کاور سره خدای مصیبت داده من تا کار گرانی خلق د مولانا بدله کئی د دین نه بدله کئی چوام دی تا وګوري چیر دا وګورا پرونی دی وی چې دلای کوټ ورکول کفر دی نن وای دلا وټ ورکا نو خلق وای دای من سره ټوکی کئی کدا دای ته من شوداګان ښکارو کوم دای ته نه پوی ښکارو هو شروع دي دا وسه وینه او د هغه د پاره بیا مرګونه وینه توي دې تنه ګوري او هغه ټول چې څه پیشن گویای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د اخیری زمانه هغه رواني دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام چې دا تاسو له کفاره رستو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زکات تا تاوان ویل شي او ناکار خلق امیران مقرر کړي شي حاکمان مقرر کړي شي ورتفعت الاصوات فی المساجد او په جمعاتونو کې आवाजونه شروع شي نو چا په موبایل غانه لګولې چا امام قرات کوي ورپسې ټنګ ټنګ شروع شي خدای بینو نور بسي او د یو شی او بل شی چې څه هغه پیشن گویای نو هغه رښتیا کیږي د قیامت د علاماتونه ناکار خلک حاکمان وګرځي او د وینې ټول دا خو داړو سکار نخکاری هر یو سیاسی خلق پرېدا هغه بیوروکریټس هغه افسران هغه ادارو والا صرف د خپل نمبر جوړولو لپاره یو سړی به اوچت کی الکول د سجرم کړي د پلار چاره په خوا ټاور داس چل شوی نو ټاور پلار دا کړو اوچته دي دا نه طالب داستا طریقہ اب مخکې راو کې دل دې مې طالب بوتلو طالب غریب جراغه الکولی پلار به می چته مخکې سے چل کړو نه یای کې و زبوتلو نو دا سه انصاف دی راست طریقہ یا طالب غریب په جماعت کې ناستی حدیثو کتاب به مخه ته قرآن به مخه ته دی براشي هغه پاسه تا اولی چل تا په ټلیفون خبرې کړې دا ټلیفون دې سلا بیا دا کړو باندې کا په ټلیفون خبرې څوک ټلیفون چاته وکړي نو خبرې نه کوي
دا سجو صرف د خپل نمبر جوړولو لپاره نور هیڅ نه. و چې دی وایي چې ما دوره مرغۍ نیولې دي، بل وایي ما دوره نیولې دي، تحقیق نشته، معلومات نشته. نو چې دا کې نو چې چاته اطلاع کیږي چې دوره پیسې راولېږه، نو په هغې خو کلونه تیر شي، هغې خو نه معلومې. په دې علاقه کې بله خلک دی چې هغوی ته اطلاعګانې راځي چې دوره پیسې راولېږئ، او دې ټولو ادارو ته پته ده. یو دا معلوم کړی چې دا د کوم ځای نه دا ټلیفون کی او کوم ځای نه خلک پیسې غواړي، ولې دی ته پته نشته، خو هغې کې د دی نمبر یې نه جوړېږي. په هغې کې نمبر یې نه جوړېږي، نو هغې نه نه دي خبر. ډاکوان او غلی او غلا کوي او ډاکې کوي، ولې دی ته پته نی، ښه ورته پته وي، کوي یې نه، معلومه یې نه. د دې ملک سرمایې هغه خوړی شي، ظلم کېږي، څوک تپوس نه کوي، وینې تویوي د خلکو او دا تپوس نه کوي. یو قتلونه کېږي، چېرته یو قاتل صحیح ونیولی شه، نه پته نه لګي، تپوس. سپایي غریب مړ شي، د هغه قاتل نه معلومیږي، او که سیب مړ شه نو د هغه بیا ډېر زر معلومیږي. دا ولې د دی فطرت کې دا دي چې وینې به تویوي. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ تویوي به وینې د یو بل. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ او منګه پاکي بیانو ستا، پستان ستا باندې لګیایو، ونقدس لک او پاک ګڼو ستا ذات د نقصاناتو نه. ناکاره صفتونه هم تا نه لرې کوو، تا ستا ذات هم پاک ګڼو، ښه صفتونه هم تا له وایو. نو که دا ضرورت یو دی لی پیدا کې، دا خو منګه کوو. قال انی اعلم خبره ورته وکړه، نور دلایل ورته نه وایي، بس زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. لا علم لنا نشته علم موږ لره، الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ له راکړی دی. الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ له راکړی دی. انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پویا او حکمت والا. ملائکم هغه سات اقرار کوي چې الله پویا ته، او چې ته انسانان پیدا کې بل مخلوق پیدا کې، دې کې ستا حکمت دی. کله چې دا عقیده جوړه شي چې د یو انسان هم دا عقیده وي چې عالم الغیب یو الله دی، پارسه پویا یو الله دی، بس الله چې څه کوي ټیک کوي. او دا عقیده راشي چې حکمت والا یو الله دی، نو هر څه کې حکمت دی، نو بس دا هغه بیا ایمان مضبوط شي. والقدر خیری و شری من الله تعالی، اندازه د خیر او د شر د الله د طرف نه. کله چې ستا دا عقیده جوړه شي، په غم به غم جنېږي نه، بس ته باید کې به د الله حکمتو، دا زما د رب خوښه وه، دې کې زما د رب مرضي وه، زه پرې نه پوهېږم، بس چې الله څه کړي دي ټکي کړي دي. کله چې ستا دا عقیده جوړه شوه، نو دې ته وایي ایمان. او دا ایمان چې کله راغی مضبوط شي، نو بیا د سړي تعلق د الله سره پیدا شي، او دا هغه تعلق بیا د الله سره داسې پیدا شي چې که په هغه خوشحالي راځي، نو په هغې کې هم د الله تابعداري، او که په هغه غم راځي، نو په هغې کې هم د الله تابعداري. کله چې دا عقیده نه جوړه شوي، نو په خوشحالۍ کې هم هغه لیونی، او په غم کې هم هغه لیونی، په ځان نه پوهېږي. او کله چې دا عقیده جوړه شي، دې ته وایي ایمان. د دې وجه قرآن وایي فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه. چا چې عمل وکړ نیک د پیغمبر پاک په طریقه، وهو مؤمن، خو حال دا دی، شر دا دی چې وي دی مؤمن. مؤمن تش بخلی نه، چې د هغه دا عقیده وي چې په غیبو باندې یو الله پوهېږي، زه نه پوهېږم، او د هغه دا عقیده وي چې حکمت والا الله دی، د هغه په هر کار کې یو حکمت دی.
نو چې کله دا عقیده سړی راشي دی ته وایي ایمان. اوس دا عقیده څوک ښیي؟ د دې عقیدې دپاره یو ډله پکار وه، یو جماعت پکارو. شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي، د هغه نه مخکې په دې ملک کې دا نه چې ډلې نه وي او جماعتونه نه وو، بله سیاسي جماعتونه وو، بله دینی جماعتونه وو. خو دا بیان چې د ایمان او د عمل صالح د دې دوه خبرو بیان دا چا نه کو. اسې به وي ښه کار دی او ښه کار دی او ښه کار وکوي ښه کار وکوي، اسې به وي الله شته او الله شته، خو هغه چې څنګه ایمان په کار او د هغې پرچار چا نه کو. په شیخ القرآن دی الله رحمتونه ولیږي، هغه چې راغی نو هغه یکي یوازې و د هغه ملګری څوک نه و، او چې څوک یې ملګري کېدله یو څو ورځې به ملګری شه نو بیا به ټینګېدی نه شه، نو به تښتېده. څوک به د شرکیاتو په رد کې وتښتېدل، څوک به د بدعاتو په رد کې وتښتېدل، څوک به د مفاداتو په رد کې وتښتېدل، بیا به شیخ القرآن یوازې ولاړو. او شیخ القرآن به اکثر وي زه همیشه وایم چې زه یوازې یم، دا ځکه وایم چې که ما نه ټول جدا شي او زه یوازې پاتې شم نو زما به پروا نه وي. که زه وایم چې ملګري مې ډېر دي او د دوی په وجه نو چې رانه ملګری جدا کېږم زه به خفه کېږم. د هغه یو مقصد و چې د الله د توحید خدمت وشي او ایمان د خلکو مضبوط شي او د هغې عمل په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شي. بله ورځ د اسلام آباد ته تللی وم، نو رور څخه تللی وم، نو یو کتاب پروت و، ما راواغسته، نو زمونږ یو شاګرد دی ملګری دی مفتی ریاض د مانسیرې، نو هغه پی ایچ ډي کوله، نو هغه پی ایچ ډي په شیخ القرآن باندې کوله او دغه په تحریک باندې. چونکې د هغه یونیورسټۍ مشر چې و پیژنګلو دی، نو هغه ورله دا موضوع ورکړې وه. ما ځای په ځای لږه وکته، نو هغه ډېر ښه هغه تحریک روان کړی چې تحریک یې داسې چلولی او دا یې کړي و دا یې کړي و. نو زه ډېر خوشحاله شوم، دعا مې ورته وکړه، بیا مې ورسره رابطه وکړه.